بیا اشرف خپل خر له ورشي او ورته وایي شابه خره چې زو کار له خدای ولې ستا د لاسه بې عزته کېږم شابه اوس خو رانه پرتوګ جوړ که که نه شابه مخکې شه اشرف خپل خر روانولو کوشش کوي نو بس دې کې ورلغه خر لته ورکي وای کله مورې څنګه چل دی څه مزه یې وکړه که نه زه درته نه ویم چې دا هسې خر دی روکې که هم په دغه کلي کې ګل رحمان نومې سړی وموسېږي او هغه سره هم هغه شان خري خو د هغه خر ډېر دکاري او ګیا هم ډېره لږه خوري خزه بس زور زم دا سامان وړم په دې خرمان دی ماخام برازم بیا خټیک دلال شه خو د دې خر دې هم لږ خیال ساته ټوله ورځ پې کارونه کې دا خو زما سم خر دی که نه څوک یې راله د نظره نه کي ډېر د کار خر دی چې هر څومره سامان پې ورچوم ودرېږي راته نه بس زم دا سامان منډې ته وړم بیا ګل رحمان خپل خر باندې سامان وتړي او منډې ته روان شي